چې هغوی ته زه پیش کم نو د ځان دپاره یو شعر په لاس کې راغی او هغه وایي چې غوپې پسې وهي په لاس به در شي چې غوپې پسې وهي په لاس به در شي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. په دې شعر سره زه دعوت خطاب ورکول غواړم جناب محمد طاهر اورکزی صاحب Secretary to Government of Khyber Pakhtunkhwa for Irrigation Department. Welcome sir. راځي ستاسو د پلاقو ورتشا کې طاهر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. دا څوره کسان اسه اول د الله شکر ادا کو دی ورځې باندې نن تاسو سره کوم نماینده ګان ناستی د هنګونه شروع شي د تیرا او د شلمانه پورې دا ریپرزینټیټیو تاسو سره ناشتي. زه سره تیمور صاحب ته ایز چیف ګیسټ ویلکم وایم دې ځای ته. سر اول به دا خبره وکړو چې دا ایونټ مونږه مختلف ځایونو کې کولی شو خو دا مونږ دې سخت غر کې ولې وکړو چې دې ځای ته دا کورسۍ راوړن دې ځای ته قالین راوړن او دې ځای کې دا پروګرام ارینج کول بالکل ناممکن و. خو الله دا پروګرام ممکن کو چونکه زمونږه خلوص و. سره د سمانه رینج کم دی سره 13 کیلومیټر د سمانه سر ټاپ نه شروع کیږي او د سرملو بیا یخو کنډو پورې 13 کیلومیټر دی ته وایي سمانه رینج. د سمانه یو تاریخ دی چې هغه مونږه نن سبا هیر شوی دی. هغه تاریخ دا دی چې د تیرا ویلی کې انګریز نه مخکې مغولو په حکومت کې دا ټرایبل د دې ځای نه شلمانه پورې افریدیان دا د مغولو خلاف هم جنګېدلي دي. بیا د انګریز ټایم کې چونکې د مغولو هسټري دومره نشته د انګریز 1897 چې کوم تیرا مهم دی نو د هغې شروعات د شنې وړي نه شروع شوي او د هغې اولني ډزې په دې سمانې درګۍ او په دې علاقې باندې د ورسره چې کوم نریک سر دی دا درګۍ هایټس دي دا د هغې هسټري کې دا شی موجود دی. خو اوس افسوس خبره دا دی چې هغه هسټري کومه ده صرف انګریز لیکلی دی. په هغې کې چونکې دې ځای کې تعلیم نه و د هغې ډاکومنټیشن مونږ سره نشته خو د انګریز کتاب پړاونه کې مونږ خپل تاریخ معلوم کړی دی چې هغه انګریز مونږه دې غرونو باندې رایسار کړی او صرف یو خبرې باندې چې مونږ خپل علاقې کې لکه ازادي وه زمونږ یو عزت و زمونږ یو دود دستور و هغې دپاره زمونږ مشران په دې غرونو باندې جنګېدلي دي. اوس هغې نه پس جی د دې زمانې یو بل تاریخ دی چې کله جی دا اورکزی ایجنسی اعلان کېدو او په 1973 کې هغه د زمانې باندې صدر پاکستان دا اعلان کړی ځنې مشرانو ته به دا معلوم وي خو مو ته پکار دی چې هغه تاریخ چونکې یو مایل سټون دی چې پکار دی مو نسلونو ته هغه یاد وي. بیا جی دریم سیز هغه ایجنسی وچلېده د 1973 نه په 2018 کې هغه ایجنسی نه ډسټرکټ جوړ شو. دا یو بل مایل سټون دی چې هغه د مو تاریخ پکار دی ولیکې شي چې هغې کې لکه مونږه حصه جوړه شو د ډسټرکټ چې کوم سیټلډ ایریا وه. خو دې جوړېدو سره په دې علاقې کې مخکې مسایلو نه مخکې زه به ذکر کوم چې هغې سره زمونږ مسایل ډېر زیات شو. په دې ځای کې څه ډیولپمنټ داسې نه دی شوی د دې ځمکه چې کومه دی هغه ډاکومنټ شوي نه دی. د خلکو ټول جنګونه په دې ځمکو په دې غر او په دې سوکو باندې روان وي. په هغې وجې نه د دې دا ټول جنګونه زړه بندون چونکې سیستم داسې نشته چې هغې علاج راوباسي. خو اوس چونکې ګورنمنټ دا فیصله کړې دی نو د دې ډیولپمنټ گورننس سیستم یعنی سیستم بدل شو. پولیټیکل ایجنټ په ځای باندې ډپټي کمشنر رالو اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په ځای باندې اسسټنټ کمشنر رالو. دا قانون پاس شو. خو دې سره اوس داسې دی چې زمونږه د محکمو دفتر قدرې پکې نشته. زه به تاسو ته جی خبره وکم
ایون د اریګیشن ډپارټمنټ په اورګزی ایجنسی کې دفتر نشته داسې اګریکلچر ډپارټمنټ دی هر سړی راځي د هنګو کې هغه دفتر کولاو کړی د دې ډسټریکټ مو دا خواست کو چې دا غي کم لاین ډپارټمنټ سي د خلکو سره مخامخ کینی د دې مسایل ووري هغه مسایل هغه ځای باندې حل کی اوس راځو دې د پاره چې مونږ دا پروګرام 18 اکتوبر باندې چونکی دا مهم سٹارټ شوی مونږ 18 اکتوبر باندې دا ایونت وکړو دا مونږ پورا قوم تم دا میسج ورکو او پورا دنیا ته چونکی دی کې د برټش او هیستوري پرته دی هغه دا میسج مونږ پاس کو چې مونږ یو نوې شروعات کو او هغه شروعات څه کوم دی ایکو ټوریزم رورل ډیولپمنٹ چونکی د UNWTO د یونایټډ نیشن دا کال فیصله کړی دی چې پورا دنیا کې دا به د ټوریزم د لپاره کال مناويږي 2020 د سره تړلې رورل ډیولپمنٹ په رورل ډیولپمنٹ کې کم دلته خلکو سره جابز نشته دلته نوجوانان سره ډایرکشن نشته هغه سره کاروبار نشته دا غزمکه بنجری دي هغه نور ډیر مسایل دي دا خبره زه چونکی زکه کوم چې زه سیکریټری مې خو زه د دې لکه یو باشنده مې زما زړه کې لکه غي د پر غم دردم شته زه به 100 کسانو ته جاب کریټ کم یا به منسٹر صاحب 100 کسانو ته جاب ورکی نن مطلب دی علاقې خلک مانا کلاس 4 نوکری تم کوي تاسو یو غیرت یو هیستوري پاتې دی چې په کار تاسو د ځمکې آبادی د تا خلک په عربو کې او په غي کې خپل ځواني تبا کی خزي په دې ځای باندې ځوانه ونه پاتې شي دا غربت په وجه چونکه اوس دا نوې شروعات مو کو دغه ما تاسو نه د خاصتي چې دی چونکه دا دی دروازې باندې دا ربيع خیل قوم ناشته اخیل قوم ناشته دا د دې ذمہ داری و چې موږ دا میسج وکړو او دا تاسو په بیهاف باندې دا میسج ما وکړو چې چونکه ځان ته خیل وایم مخامخ دا تلیس سم دی د تلی سمې باندې ز یو سر نه بل سره پورې ګرځیدلم دا زمو چټ ته دا سمانه سوکته دی سوک تمام دي ځای خلک خېجولې دي تپاسه او خېجاغې زینه تا ته چې دا څومره هایټس کاری اوس راځو دی پرې چې چونکه زه د اریګیشن سیکریټری ام دلته ځای علاقې ته رالم د علاقې مشرانو سره ملاو شوم او غزن صاحب سره مونږ خبره وکړه او الله گواه دی مونږ شپږ میاشتو کې واحد اریګیشن ډپارټمنټ دی پورا فاټه د پاره چې زمونږ کم سکیمونه واړه سکیمونه 2 ارب روپے هغه منزوري وشو هغه به ټینډر کیږي هغه کارونه به تاسو ګراوند باندې وګورو هغه کارونه نه تاسو مطمئن نه مونږ ته ریپورت کې مونږه دا پیسې سټیکدار د مالداري د پاره نه لګو دا مونږه د عوام د پاره لګو او دا ما سی ام صاحب ته مې لري سر دا پیسې چې د خلکو تورسي د دې به سټیټ سره بانډینګ زیات شي باقی سر مونږه ډېر ملما دوست خلک یو مونږ ډېر مطلب قربانیان دي هغه د پاره او تاسو مونږ نن شکریا په دې ادا کوو سر تاسو مونږ تراله غزن صاحب د دې ځای جوان دی خدای سره سره شفیق شیر صاحب دی شفیق افریدی دی او سره ریاض شاهین دی دا ما پرسنل دوه سوال کړو چې تاسو چونکی د تیرار دا 1700 سکوير کیلومتر ایریا تاسو نمائندگی کو چونکی دا یو تاریخي ورځ دی نو تاسو موجودګي دی ځای باندې ضروری دی زه تاسو په بیا باندې د دوه ډېر زیاته شکریا ادا کوم نو ټایم زه تاسو نه اخلم ان شاء الله د سرکاري محکمه د پی ټی آی ګورنمنت سنټرل دی او کا پروینشل دی ما زه په خپل عمران خان صاحب سره میټینګ اټینډ کوم په سی ام صاحب سره میټینګ اټینډ کوم دا غي دوه ناره د ایونت سره ملاويږي یو د چې دا پراپر مرجر چې څه د پاره دا مرجر شوی دی دا پراپر مرجر وشي او دویمه خبره ټوریزم دی د ټوریزم الله متعجي یو علاقه را کړی دی چې پاغه علاقې هیستوري مشته دغه علاقې کلچر مشته دغه علاقې دود دستور مشته سینران مشته وبم مشته غرونه مشته نو دی زیاده پاره بمو ان شاء الله لکه د دې علاقې چې کوم دود دستور دی هغه مطابق ټوریزم ته ویلکم وایو چې راشي مونږ سره کېنه زمونږ علاقې وګورئ او زمونږ دروازې به تاسو ته کولاوي زه بیا تاسو ډیره شکریا ادا کوم د ګران زیتا د کمیونټي خلک ورسره الیکټډ ریپرزینټیټیو دا ډیر ګران کارو دا په ما باندې یو احسان دی خدا ایونت ان شاء الله یو تاریخي ایونت دی او زه په اختتام هم د الله
په شکر باندې کوم چې موږ ته دا ورځ وخیله. والسلام.